کتابونو کې کذا فی الاصول او کذا فی الاصل او یا فی ظاهر الروایت، فقه کتابونو کې درسیاتو کې داسې الفاظ ذکر کیږي. نو د را روان چې کوم د دې درې اشعارو شرحه چې کوم کوي ابن عابدین، واشتهر المبسوط بالاصل وذا لسبقه الستة تصنیفا كذا الجامع الصغير بعده فما فيه على الاصل لذا تقدم وآخر الستة تصنیفا ورد السیر الكبير فهو المعتمد. د دې په ضمن کې دا ټول چې کوم مشکلات دي د هغې بیان به وکړي او د هغې پس منظر به بیان کړي. نو دا وایي چې قدمنا ان کتب ظاهر الروایت تسمى بالاصول. موږ مخکې دا خبره بیان کړه چې ظاهر الروایت کتابونه تسمى بالاصول دا مسمى بالاصول دی، تسمى بالاصول دا اصول باندې مسمى کولی شي، دې ته اصول ویلې کیږي. نو اوس د دې خپلې دا خو دعوه وکړه که نه، نو د دعوې باندې دا دلیل بیانوي. ومنه قول الهدایة فی باب تیمم، چې دې ته اصول وایي، دا اصول دي او د دې اصول کېدل د فقه په کتابونو کې متعارف دي، داسې عنوانات، داسې تعبیرات، داسې جملې هغه موجود دي. یو د هغې نه ومنه بعضې د هغې نه قول د هدایې دی په باب د تیمم کې، هلته لیکي وعن ابي حنیفة و ابي یوسف فی غیر روایت الاصول. ورا هلته حواله ورکوي دا د امام ابو حنیفه صاحب، د امام ابو یوسف صاحب نه روایت دی، خو دا روایت چېرته دی؟ فی غیر روایت الاصول، روایت الاصول نه علاوه کتابونو کې دی. قال شراح، د هدایې چې کوم شارحین دي هغوی ویلي دي هناک روایت الاصول، دلته د اصولو روایت دی. و روایت الجامعین، او روایت د جامعینو دی. و زیادات، او روایت د زیادات دی. والمبسوط، او د مبسوط دی. و روایت غیر الاصول، او چرته به لیکي و روایت النوادر، او چرته به لیکي والاعمالی، چرته به لیکي والرقیات، د تفصیل مخکې تیر شوی دی. چرته به راځي والکیسانیات والهارونیات وکثیرا ما یقولون ذکره محمد فی الاصل. کله به داسې راځي چې دا خبره امام محمد رحمه الله تعالی علیه دا په اصل کې ذکر کړې ده. بیا دغه اصل چې دی یادوي چې دا خبره په اصل کې ذکر کړې ده، نو ویفسره الشراح، دغه اصل تشریح او تفسیر شارحین کوي بالمبسوط، په مبسوط سره، چې دا مبسوط څه دی؟ دا اصل، اصول ټول دي خو بیا په دې اصولو کې اصل دا مبسوط دی. نو فعلم ان الاصل مفردا هو المبسوط. د دې تصریحاتو د شارحینو نه معلومه کړی شوه چې اصل ان الاصل مفردا، اصل داسې حال کې چې دا مفرد دی، چې مفرد ذکر کیږي، اصول نه ذکر کیږي. اصول که ذکر شي نو مراد دغه کتب سته دي، خو چې کله مفرد ذکر شي اصل، نو بیا دغه شپږو کتابونو نه کوم کتاب مراد دی؟ دا هو المبسوط اشتهر به من بین باقی کتب الاصول. دغه شپږو کې دا یو مشهور شوی دی. وقال فی البحر فی باب الصلاة العید عن غایة البیان سمی الاصل اصلا لانه صنف اولا. دیزی پورې د څو لکیرو کې د دوه خبرې بیان کړي. یوې دا بیان کړه چې دا کتب الاصول ظاهر الروایت نه مراد دا کتب الاصول دي، یا کتب الاصول نه مراد ظاهر الروایت دی.
او دا چې ذکر کیږي نو دا د نوادرو، د عمالیاتو، رقیاتو، کیسانیاتو، هارونیاتو مقابله کې ذکر کیږي. دغه ته وایي اصول او ظاهر الروایت. خو چې کله اصول مفرد ذکر شي، فی الاصل ذکر شي، فقه کې خاص کر هر چرته نه، دا نحوه کې یا صرف کتاب خو نه دی که نه، دا خاص د فقه مسائل دي. نو هلته د اصل نه مراد مبسوط دی. اصل نه مراد مبسوط. د دې ځای نه بله مسله بیانوي چې د اصل ته اصل ولې وایي. دې ته اصل ولې وایي، بلکې دا یاد ساتئ دا اصل الاصول دی. په دې شپږو کتابونو د اصولو کې عمده کتاب، جامع کتاب، راجح کتاب هغه مبسوط دی. وجه د تسمیې د دې د اصل یادی چې دا اصل ولې دی. وقال فی البحر، بحر الرائق کې ذکر کړی دی په باب د صلاة العید کې، فی باب صلاة العید، فی باب صلاة العید، د صلاة العید په باب کې، عن غایة البیان، د غایة البیان په حوالې سره، د غایة البیان نه یعنی حواله ورکړې ده په غایة البیان باندې. هلته لیکلي سمی الاصل اصلا، مسما کړی شو اصل اصلا. دا ړومبې اصل نایب فاعل دی که نه، او دا درستنی دا مفعول به ده. سمی الاصل اصلا، دې ته اصل وایي. ولې ورته اصل وایي؟ وایي ځکه امام محمد صاحب دا اول لیکلی دی، لأنه صنف اولا، لأنه صنف، ځکه دا څه شوی دی، د دې تصنیف کړی شوی دی، تصنیف یې کړی شوی دی اولا، لومبې اول. ثم الجامع الصغیر، بیا جامع صغیر دی، بیا د جامع صغیر تصنیف کړی شوی دی. دا ترتیب کوم یاد وساتو ښه به. ثم الکبیر، بیا جامع کبیر. ثم زیادات، بیا زیادات لیکلی شوی دی. وګوره دا ټول د مبسوط نه وروستو لیکلی شوي دي، ځکه هغې ته اصل وایي. دا تاسو ولیدل جامع صغیر، ثم جامع الصغیر، بیا جامع صغیر تصنیف کړی شوی دی ثانیا، ثم الکبیر ثالثا، ثم الزیادات، دا شو که نه، ثانیا جامع صغیر، ثالثا کبیر، او رابعا زیادات. او د جامع صغیر باندې خبره کوي. دا صغیر چې راځي دا د کبیر په مقابله کې ډېر عمده دی. دا به درته وروستو بیان کړي، درته به ووایي. امام محمد صاحب تصنیفات دي، خو د امام محمد صاحب پخپله هم د امام ابو حنیفه صاحب رضی الله تعالی عنه و ارضاه شاګرد دی، لیکن دا کتابونه بیا د امام محمد صاحب د امام ابو یوسف صاحب نه روایت کړي. او دا صغیر چې پکې راځي دا هغه کتابونه دي چې امام محمد صاحب د امام یوسف صاحب نه نقل کولو نه پس چې هغه ورته ویلي دي، نو وروستو یې هغې ته پیش کړي دي، هغې باندې پیش کړي دي، د هغې تصویب یې کړی دی. او څه چې د هغې کې کوتاهیانې وي، کمزوریانې وي، د هغې نشاندهي کړې ده. او دا کبیرونه څومره چې دي دا ورباندې نه دي پیش کړی شوي، ځکه د هغې هغه مقام او مرتبه نه ده. اوس د دې وجه به یادوي، د جامع صغیر او د جامع کبیر منځ کې فرق به هم بیان کړي دی را روان بحث کې. وقال ان الجامع الصغیر صنفه محمد بعد الاصل. دی باندې پوه وئ تاسو، د قال فاعل ابن نجیم دی، صاحب د بحر الرائق. مخکې قال تیر شوی دی که نه، دا قال په هغه قال باندې عطف دی. ان الجامع الصغیر صنفه محمد بعد الاصل. جامع صغیر امام محمد صاحب رستو د مبسوط نه
تصنیف کړی دی. فما فيه هو المعول علیه، دې کې څه چې دي نو دا معتمد علیه دي. المعول علیه، المعتمد علیه، دا قابل بروسه دي، معتمد علیه دي، دې باندې اعتماد کیدی شي، دا درست دي. وسبب تالیفه، ځکه امام ابو یوسف صاحب د امام محمد صاحب نه د دې فرمایش کړی و. وسبب تالیفه، سبب د تالیف د دې هغه دا انه طلب منه ابو یوسف ان یجمع له کتابا یرویه عنه عن ابي حنیفه، چې جمع کړي د ده دپاره یو کتاب، زما دپاره دا مسله را جمع کړه. او وایي که نه استاد شاګرد ته چې دا شی نه دا را جمع کړه زما دپاره. او ظاهره ده امام یوسف صاحب امام محمد صاحب ته وایي ته چې زما د کوم شي نو روایت کې د امام ابو حنیفه صاحب نه، مینس کې واسطه امام ابو یوسف صاحب دی، دا را جمع کړه. فجمعه له، نو امام ابو یوسف صاحب امام محمد صاحب امام ابو یوسف صاحب دپاره هغه مسائل را جمع کړه. ثم عرضه علیه، او بیا امام محمد صاحب په امام ابو یوسف صاحب باندې هغه پیش کړه، ورته وړاندې کړه. فاعجبه ګورئ دلته د لفظ ته فاعجبه، اعجبا فعل ضمیر پکې مستتر هغه راجع دی د کتاب ته، او هو دا مفعول به دی. دې مراد څوک دی؟ امام ابو یوسف صاحب. نو د دې ظاهري ترجمه خدا دا چې حیران یې که امام ابو یوسف صاحب، خو لازمی معنی څه ده چې امام ابو یوسف صاحب دا کتاب خوښ که، خوښ یې که، خوښ په خبره باندې پوه شوئ. وهو کتاب مبارک، دا برکت والا کتاب دی. یشتمل علی 1532 مسئلة، او دا مشتمل دی په 1532 مسائلو باندې. دا دی که نه، و32 مسئلة، 1532 مسائلو باندې. کما قال البزدوی، لکه علامه بزدوی یا امام بزدوی د ذکر کړی دی. دام مشکل طلب چیز دی چې کتاب کې ټول مسایل شماري. موږ ته دا ډېر په اسانه میلاو شوي، ځکه دا رانه هېرېږي. ته چې کتاب پسې لټ په لټ کې که نه ویې شمارې، بیا نه هېرېږي. بنده چې څومره محنت کوي هغومره هغې څخه معلومات پاتې وي. بلکې کله کله بنده ته لکیر هم یادوي، دې لکیره کې دې سیټ باندې دي، په دې صفحې باندې دي، هغه کې مشقت شوي، هغې ته تکلیف شوی، او چې مفتک الذي تا ته څیز میلاو شو چا درته وي هغه هېرېږي. هغه خدای پناه میلاو شوی، د هغې څه قدر و قیمت نه وي که نه. وذکر بعضهم، بعض ذکر کړي عالمانو ان ابا یوسف مع جلالت قدره، امام ابو یوسف صاحب سره د جلالت قدر نه، سره د عظمت شان نه، سره د رسوخ علم نه، لا یفارقه فی سفر ولا حضر، دا کتاب د ځان نه جدا کو جمع صغیر، نه په سفر کې نه په حضر کې، ځکه مسایل خو پیښیږي که نه، مسایل ضرورت پیښیږي. وکان علی الرازی یقول، علی رازی به ویل من فهم هذا الكتاب فهو افهم اصحابنا، کم کس چې په جامع صغیر باندې پوهیږي، من فهم هذا الكتاب، څوک چې پوه شو هذا الكتاب په دې کتاب باندې جامع صغیر باندې، فهو افهم اصحابنا، نو دا زمونږ ملګرو کې په فقه باندې د ټولو نه زیات پوهیدونکی دی. وکانوا لا یقلدون احدا القضاء حتى يمتحنوه به،
قضا منصب به هغه پورې یو کس ته نه سپارو چې څو پورې به هغې د جامع صغیر کې امتحان نه ورکړی او د جامع صغیر امتحان به نه پاس کړی. وفي غاية البيان عن فخر الاسلام ان الجامع الصغير، غایت البیان کې دی په حواله د فخر الاسلام باندې دا وایي چې دا جامع صغیر لما عرض على ابي یوسف استحسنه، مخکې تیر شو اعجبه کې خبره رااله، خدا مزید تایید کوي د دې جامع صغیر، ځکه چې ائمه ثلاثو کې خو مخکې تیر شوي دي. امام ابو حنیفه صاحب مجتهد په شرع دی، مشهور دا ده چې دا امام ابو یوسف صاحب امام محمد صاحب دا مجتهدین فی المذهب دي، لیکن حق دا د تحقیق دا د هداهم مجتهد فی الشرع دی. لیکن هغه وجوهات چې ذکر شو د هغې د وجې نه دی دعوه د اجتهاد په شرع ونه کړه، نوې ځان له مذهبي سره د اختلاف ده په ډېرو مسایلو کې د ځان له مذهب مستقل مذهب اعلان نه ونه کړه، هغې متعارف نه کو، او د هغې دپاره دو وجې علماو ذکر کړي دي. یو وجه دا وه چې د دې اصول دا موافق شوي دي د اصولو د امام ابو حنیفه صاحب سره، او امام ابو حنیفه صاحب په دغه اصولو کې د دیو نه هغې ته تقدم حاصل دی. نو الفضل څه دی شعر څنګه دی؟ والفضل هغه مشهور شعر دی که نه، په حی جلی البکا وقلت الفضل للمتقدمی. نو امام ابو حنیفه صاحب مقدم دی، نو بس د هغې ته خپل هغه نسبت وکړو، بل فیض هم د هغې نه میلاو، شاګردان خو. او دویمه وجه هغه د هغې استادي شاګردي وه، د استاد په مقابله کې. نو دې د وجې نه دی خپل مستقل مذهب نه دی ایجاد کړی. اوس خو بل شان وخت دی که نه، اوس خو شاګرد چې لږ څه خبره باندې وایي ګنې دا کېږي. استادانو شاګردانو په منځ کې علمي مسایلو کې د شاګرد رأی د استاد رأی نه مختلف کېدی شي، او ډېر زیات شاګرد د استاد نه مخکې کېدی شي. دا څه لار مسدود نه ده. او دا کوم چې دي که نه خلک چې وایي اوس د اجتهاد لاره بنده شوې ده، او نه داسې نه ده بنده، بلکل نه ده بنده. د دغه طبقاتو نه بهر نشي وتی، وروسته پیدا کېږي، لیکن مجتهد په شرع وی عین ممکن ده، مجتهد فی المذهب وی، مجتهد فی المسائل وی، اصحاب ترجیح نه وی، اصحاب تخریج نه وی، بالکل اصحاب تمیز نه وی، وروسته به پیدا کېږي تا قیامت عالمان به راځي. خو دغه چې کوم طبقاتو کې تقسیم دی هغې نه به یو نه یو څه به د هغې تعلقي په خبره باندې پوه شوې که نه، د هغې نه بار نه وځي، د هغې نه بار نه وځي، د هغې نه بار نشي وتی. پې ورسېدی نو دا وایي چې ان الجامع الصغیر لما عرض على ابي یوسف استحسنه، نو د هغې تحسین یې وکړو، ښې وګڼله. وقال حفظ ابو عبدالله، دا د امام محمد صاحب کنیت دی. د امام ابو محمد صاحب څه کلی دی؟ حفظ یې کلی دی، حفظ ابو عبدالله فقال محمد انا حفظتها، ما د دې حفظ کلی، دا څه چې مسائل دي دا تمام مسائل، لکنه به څنګه وایو ورپسې عبارت څوک ویلی شي؟ نور څوک در پکې شته دی؟
څوک در پکې نشته؟ طلحه صحیح دی، نوسیه ټیک دی. وهي 6 مسائل، هغه 6 مسایل دي. دغه 6 مسایل هیر شوي دي. کم مسایل دي؟ ذکرها فی البحر فی باب الوتر والنوافل. ستاسو د محشم هغه را نقل کړي دي، هغه مسایل دي. بس اوس فرق ما بین د جامع صغیر او د جامع کبیر کې، دې منځ کې فرق څه دی؟ جامع صغیر او جامع کبیر کې ما مخکې څه لږ ډېر اشاره درته وکړه. قال فی البحر فی بحث التشهد، هغې د دې هغه فضیلت بیانوي چې دا عمده دی. نو ولې عمده دی؟ راجح دی. نو ولې راجح دی؟ په بحث د تشهد کې ذکر کړي دي، په بحرایق کې د کنز الدقایق چې کومه شرحه ده، کل تالیف لمحمد ابن الحسن، هر تالیف د محمد ابن حسن موصوف بالصغیر چې هغه موصوف بالصغیر دی، فهو باتفاق الشیخین، دا د امام ابو یوسف صاحب او د امام محمد صاحب اتفاق باندې دي. ابي یوسف و محمدین بخلاف الکبیر، په خلاف د کبیر نه. چې کوم کتاب نوم د امام محمد صاحب په کتابونو کې کبیر راځي، هغه جامع کبیر دی که سیر کبیر دی، فإنه لم يعرض على ابي یوسف، دا امام ابو یوسف سے باندې نه دی پیش کړی شوی. وقال المحقق ابن امیر الحاج الحلبی في شرحه على المنية في بحث التسميع ان محمدا قرأ اکثر الكتب على ابي یوسف. نو دا د امام ابو یوسف صاحب یو قسمه د امام محمد صاحب یو قسمه د امام ابو یوسف صاحب شاګرد دی. نو دا و چې ان محمدا قرأ اکثر الکتب علی ابي یوسف، اکثر کتابونه امام یوسف صاحب باندې څه کړي دي؟ هغې ته پړاو کړي دي. پړاو نه چې هغې شاګرد دی استاد، هغې ته تیر کړي دي. زه به پښتو کې د هغې معنا صحیح درسته معنا څه ده، هغې ته تیر کړي دي. لکه یو کس شاته سبق وایي ته رانه واوره، هغې ته اورولي دي چې زه دا کتاب دا سبق ستا د وړاندې تیرومه، ته یې واوره چې دې کې خو څه کوتاهي غلطي خو نشته. الا ما کان فیه اسم الکبیر، مر هغه کتاب د امام محمد صاحب چې په هغه کې کبیر نوم دی، فانه من تصنیف محمدین، دا د امام محمد صاحب د تصنیف نه دی. کالمضاربة الکبیر والمزارعة الکبیر والماذون الکبیر والجامع الکبیر وسیر الکبیر. دا کتابونه کوم چې دي د امام محمد صاحب دا په امام ابو یوسف ته نه دي تیر کړی شوي، هغې ته نه دي اورولې شوي. نو دې کې د هغې تصویب اورۍ شامله نه ده. وذكر المحقق ابن الحمام في فتاوى تلميذه العلامة قاسم أنما لم يحك محمد فيه خلافا فهو قولهم جميعا. وی چرته چې دا د تحقیق دی، دا را صحیح فهم ده. وی چرته چې امام محمد صاحب خلافا نه دی ویلی، چرته چې خلافا ویلی دلته خو د امام ابو یوسف صاحب رای مختلفه ده، د امام محمد صاحب رای مختلفه ده. خو چرته چې دا خلافا نه وی، نو دې مطلب دا دی چې فهو قولهم جميعا، دا د ائمه 303 قول دی، د امام ابو یوسف صاحب، د امام ابو حنیفه صاحب، د امام ابو یوسف صاحب او د امام محمد صاحب. اوس دې کې بحث تکمیل کوي
د جامع د سیر کبیر په حوالې سره چې دا سیر کبیر یې ولې لیکلی دی، دی خو علما د فقه وو، دی څه علما د فقه فقهاو او د مجتهدینو فی المذهب نه، نو دا مسائل اجتهادیه فقهیه د دې سره د تعلق د سیرت څه کار او داسې یو عظیم شاهکار د سیر کبیر په صورت کې امام محمد صاحب لیکلی دی، دی څنګه ولیکو؟ نو دا وایي ځکه لیکلی چې دا د امام محمد صاحب دپاره یو چیلنج جوړ شوی. دا یو عالم دی عبدالرحمن ابن عمرو الاوزاعي، امام اوزاعي باندې مشهور دی، د خپل نوم باندې دومره خلک نه پېژني، د عبدالرحمن بن عمر الاوزاعي. هغې ته سیر صغیر میلاو شو د امام محمد صاحب. نو د بعضې عالمانو یو مزاج کې مزاح وي. ګوره خبرې دوه قسمه وي، استادانو دې باندې ځان پویه کړي که نه. اوس خو د بددیانتۍ دور دی، خیانت دور دی. یو د خلواتو خبرې وي، د خلواتو، یو د جلواتو خبرې وي. بیا د خلواتو د جلواتو خبرې بیا په دوه قسمه دي، یو احیانی رای وي اگر چې حتمی وي یا غیر حتمی وي، او یو داسې وي چې هغه بطور مهم او بطور میشن وي. دې کې فرق دی. دا څلور واړه خبرې یو شانته نه دي. یو خدا دی چې خلوت کې کله کله ګوره که نه، اولاد د مور او د پلار، شاګرد او مرید د خپل استاز او د مرشد په حق کې یوه خبره کوي، د هغې متعلق یوه خبره کوي، لیکن خبره کې د هغو بددیانتي نه وي، نه تذلیلي، نه تحقیري، نه بې ادبي وي، نه بې تعظیمي وي، هیڅ خبره نه وي. او هر چېرته کېږي یو خبره خپل منځ کې خلک ډسکس کوي که نه، ښځه خاوند په خپل مرقد کې د مور او پلار په حق کې خبره نه کوي، هغه خبرې د هغو د وړاندې هغې نه کوي. خو نه خو د دې خاوند د خپل مور او پلار خلاف زړه کې صحیح، بلکې ډېر ځل دا هم د هغې اراده چې دا ښځه پویه کړم یا د هغې همدردي حاصل کړم، لیکن د مور او پلار مقابله کې نه. خو دا خو د خلوت خبرې وي که نه. اوس هغه خبرې که هغه روباسي چې ستا خلاف یې داسې خبره کوله، دا به څومره جرم وي. یا موږ خپل منځ کې یو خبره ډسکس کوو، دا د خلوت خبره ده که نه، دا جلوت کې نه وي پکار. د جلوت احکام ځان دی، د خلوت ځان دی. نو چاته د چا مخالفت کې یا د ځان په مخالفت کې د هغې د خلواتو جاسوسي نه وي پکار، د خلواتو جاسوسي نه وي پکار، پرېښودل پکار وي. خلواتو کې به ډېر خلک خبرې کوي، هغه خبرې نوټس واخله چې هغه تا ته بطور چیلنج، بطور میشن ستا خلاف وشوه. که بطور میشن نه ده شوې، خپل منځ کې د هغو ډسکس کېده، خلواتو کې وه، نو که داسې جاسوسي دې شروع کړه نو دا خو به سر ته ونه رسې، دا خو به ډېره ګرانې شي. تاسو خبره باندې پوه شوئ. نو دا چې کوم عالمان دي کله کله دی شاګردانو کې ناست وي، او د علم خو یو شته که نه، دا علم په خپله یو ډېر انسان کې ګومنډ خو ورته نشم ویلی، ځکه خو تکبر یو څیز دی، خو دا دی چې یو مستی، د علم یو مستی شته ښه، د علم او د پوهې یو خپله مستی وي، او هغه ډېرو خلکو باندې نه ایسارېږي، ډېرو خلکو باندې نه ایسارېږي. ډېر خلک به ځان ته څه وایي چې زه څه یم، خو هغوی ته هغه
هغه خپل ځان مني، بل څوک نه مني. او داسې وي، او اکثر دا منطقین مولین داسې اکثر بشتر هغه د وړاندې خبره چې راشي وي هغه که نه. نو دا د امام اوزاعي د چا دا سیر صغیر ورکوي، دا څه کتاب دی یار؟ سیرت باندې لیکلی شوی دی. چا لیکلی دی؟ امام محمد صاحب. دا د کوم ځای دی؟ عراق. عراقیانو څه کار دی سیرت؟ هغوی په سیرت څه پوهېږي؟ بس یوه خبره وه، پته نه د یو کس مخکې وکړه، د دوه کسانو مخکې وکړه، د خلوت خبره وه، د جلوت خبره نه وه، بطور میشن نه و. که امام محمد صاحب امام اوزاعي خواله راتلو د هغې ډېر توقیر به کوو، ډېر تعظیم به کوو. دا خلاف کوم چې دی ذکر کوي دا داسې خلاف نه و لکه زموږ د زمانې خلاف چې دی. اوس پکه جاهل به او خبرې به کوي. امام محمد صاحب ته چې هغه خبر راورسوله چې اوزاعي خو داسې خبرې کوي، ښه زه ورته ښیم چې عراقیان دې سیرت باندې پوهېږي که نه پوهېږي. نو دا خبره د هغې ته لږه چیلنج شوه، ضد کې راغی او سیر کبیر یې ولیکه. خو چې ویې لیکه نو سیر کبیر داسې کتاب نه دی، تاسو خیر چې موږ یو لاس باندې راواخلو، په شپېته جلدونو باندې مشتمل کتاب دی، په شپېته جلده. دا ګوره دغه عالمانو دا کرامت دی، دا د ولایت نه خالي عالمان نه وو. څنګه چې خلک وایي دا مولا دی، مولا داسې مولیان نه وو که نه، خو زبردست مولیان او ډېر په جلتۍ باندې ویل دا وله وروړئ عجلت سره. چې کله ورسېد وي دا څه دي سیر کبیر، دا څنګه کتاب دی یار شپېته جلدونو باندې؟ وایي تا ویلي وو که نه چې د عراقیانو د سیرت څه کار دی؟ دا خو د حجازیینو چې کوم هلته قرب و جوار کې پاتې کېږي هغې سیرت باندې پوهېږي. هغه چې کله هغه ته پیش کړو هغه واقعي چې سړی کمالي مولا دی، په سیرت هم پوهېږي او په فقه هم پوهېږي. تاسو خبره باندې پوه شوئ؟ دا هغه مولیان دي، ښه هغه مولیان دي په شپېته جلده کې او ډېر په تادۍ باندې جلتۍ سره یې کتاب ولیکو. اوس خو مونږ ټوله ورځ لیکو، بیا ورانو بیا لیکو، بیا ورانو بیا لیکو، بیا ورانو، دا بیا سوچ کوو دا جمله درسته ده که دا جمله درسته نه ده، دا مناسب ده که مناسب نه ده. ذوات قدسیه پاک هستینې وي، مونږ ته ډېر شی نه نظریات او ته بدیهیاتو. دا ګورئ وذكر الامام الشمس الائمه السرخسي في اول شرحه على سیر الكبير. سیر کبیر باندې چې کومه شرحه لیکلې ده امام شمس الائمه سرخسي، هو آخر تصنیف، دا آخری تصنیف دی، صنفه محمد فی الفقه. د سیر کبیر د امام محمد صاحب آخری کتاب دی. دی کتاب باندې چې کومه شرحه لیکلې ده شمس الائمه سرخسي، نو هلته ویلي دي ثم قال وکان سبب تالیفه، د سیر کبیر د تصنیف وجه څه ده؟ هغه دا ده ان سیر الصغیر وقع فی ید عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعي، چې دا سیر صغیر واقع شو ورغې لاس د عبدالرحمن بن عمر اوزاعي له. دا څوک وی عالم اهل الشام، الشام عالم دی. فقال لمن هذا الكتاب، دا د چا کتاب دی؟ سیرت باندې لیکلی دی. فقیل لمحمد العراقي، د محمد عراقي کتاب دی. دا ګوره د محمد العراقي، دا خلک کسې نوم سره ګڼ القابات لیکي. څوک چې څه شی وي که نه په هغه نوم کې هغه هر څه پراته وي، ورکوټی نوم دي وي. نوم دپاره یو کس په ډېرو القاباتو نه غټېږي. څوک چې دننه څه شی وي که نه نو هغه نوم که ډېر موړوکی یو 3-4 حروفو نه جوړ نوم وي، خو هغه حروف په هغه لفظ کې هغه هر څه پراته وي. څنګه چې د هغې نوم څوک واخلي نو د مسما چې کوم اوصاف وي، د هغې چې کوم تعارف وي، هغې ته هغه اټومیټکلی ذهن له راځي. نو فقیل لمحمد العراقي فقال ما لأهل العراق والتصنيف.
اهل عراقیانو څه کار دی؟ اهل عراقیانو تصنیف ما لاهل العراق والتصنیف په هذا الباب، په باب د سیرت کې. وی فانه لا علم لهم بالسیر، دی له سیر باندې علم نشته. ومغازي رسول الله صلی الله علیه وسلم واصحابه كانت من جانب الشام والحجاز، دا خو جانب حجاز کی دی، جانب شام کی دی، دون العراق. دون العراق، دون په معنا د بعید باندې دی، دون په معنا د غیر باندې دی، دون په معنا د کم باندې هم دی. دون الجهر من القول بالغدو والآصال. فإنها محدثة فتحا، دا خروز تو فتح شوی ځای دی. نو عراقیانو ته څه کار دی چې هغوی سیرت کې ګوتې وایي. فبلغ ذلك محمدا، دا خبره امام محمد صاحب ته ورسېده. فغازه ذلك، امام محمد صاحب دې باندې غوسه شو، سخته ور باندې ولګېده. وفرغ نفسه، ځان یې فارغ که. دا زمونږ چې کوم نیکه استاد دی حضرت عطا محمد بندیلوي رحمت الله تعالی علیه، دا په خپل عصر کې د دې مولیانو قدر نه وي. وروستو به خلک وایي اوس که بندیلوي صاحب لاړ نشته، نو اوس خلک وایي کاش کې ما یو نظر خو لیدلی دی. حالانکه پاکستان کې څومره د علم په حواله باندې مولیان موجود دي او علم موجود دی د سنیت، دا د بندیلوي صاحب مرهونې منت دی. که هغه نه و نو کیدای شي څه به هم نه و. دا لوړ لوړ مولیان ته ښکاري که دا ټول د هغې شاګردان دي. یو ځي کې راغی یو عرس له، نو بس عالم دی، نو د مولیانو قدر اکثر عوامو کې خو نه وي که نه، تقریر هم څوک نه ورکوي. وایي موږ د ده په تقریر نه پوهېږو. پلانی راولی، هغه خوش اللحان دی او خلک یې په خبره پوهېږي، خلک یې په خبره پوهېږي. او چې لږ ډېر ادب یې کوي دا علمي خبرې کوي. نو بندیلوي صاحب غریب ورغلی دی، ټول خلک هغه مقرر ته متوجه دي چې اوس به هغه تقریر به کوي. بندیلوي صاحب غریب ناست دی عرس کې، هغه تقریر وکړو، یو مسله یې راوچړله او د امام بندیلوي صاحب موقف ظاهر و. او هغه مسله دا وه چې د سیدې نکاح د غیر سید څه کېږي که نه کېږي. د سیدې نکاح د غیر سید سره جایز ده که جایز نه ده. اوس هم دا مسله شته دی، اوس هم دا مسله څه ځایونو کې شته دی چې د سیدې نکاح د غیر سید څه نه کېږي. ټیک ده، احتیاط ښه خبره ده، احتیاط ښه خبره ده. زمونږ دغه کې ما به قصه تاسو ته کړې وه که نه به کلی، دا مولیان خوش قسمته یې ښه د دی دغه ډېري چې کله څو پورې واده نه یې کړی که نه، نو دی ته فرمایش ډېرې زیاتې کېږي، پیشکش ورته کېږي. خو زموږ پښتون کلچر دی که نه، دې کې جنۍ په خپله نه وایي چې زه دې کوم، خو مور او پلار پیشکش کوي چې زه وله لور ورکوم، زه وله ورکوم، زه وله ورکوم. نو زما لپاره هم 2-3 کسانو پیشکشونه مختلفو ځایونو موجود. نو یو کس سید راغلی و، زما والي صاحب ته ویل چې دا خپله لور دې له ورکوم. والي صاحب خوشحاله شو، ښه خبره ده، دا سید دی، پاک خلک دی. نو والي صاحب مې کور ته راغی، مور ته مې ویل چې باچا صاحب راغلی دی، وایي د لور ورکوم. وایي چې باچا صاحب دا څومره کې وله ورکړه، خو لور دې رانه لور نه مو ساته، غرق هم نه کې تباه هم نه کې که نه. د هغې مطلب دا و چې دومره عزتمن خلک دی، سیدان دي، پاکان دي. نو کور کې خو د خواښې او د انګور د ښځې د خاوند د سخر او د انګور د لیور او د اوراندار د ایور او د اندرور او د ایورینو مسلې نه راځي. نو ته به د هغې دغه سید کېدو لحاظ به ته وکړې یا به ونه کړې.
نو احتیاط پکار دی. غني په خبره خو نه ده، علي رسول دی. خلک عمده چیز د کور وباسي کور ته راولي. نو د امام بندلوي سے موقف دا چې دا جایز ده، درسته ده. لیکن څنګه چې اوس خبره مشهوره ده چې نه کېږي، هغه وخت هغې باندې تقریر وکړو، ټول خلک هغې ته، ځکه خلک مقرر طرف ته متوجه وي که نه، غیر مقرر کس که څوک ملا وي ځان له به ملا وي، موږ له د ملاتوب څه. بندلوي صاحب غریب ناست دی. نو بندلوي صاحب بیا رمضان شریف و، نو هغې کې ځان روزګار که اعتکاف ته کېناست. نو بیا دې باندې کتاب ولیکو د سیدې د غیر سید سره نکاح شرعي حیثیت باندې کتاب لیکلی دی. ډېر زبردست کتاب دی، تپوس کوئ واخلئ ښه. او سیف العطا عمده دی، سیف العطا. نو دا امام محمد صاحب ځانو ته فارغ که د سیر کبیري چې لیکو دې باندې پوه شوي تاسو. نو دا وایي چې فحکیه، نو پس حکایت کړی شوی دی انه لما نظر فیه الاوزاعي، هر کله چې امام اوزاعي سیر کبیر مطالعه که، نظر یې پکې وکړه، قال ویل لولا ما زمنه من الاحادیث لقلت انه يدع العلم. امام محمد صاحب په دې سیر کبیر کې حدیثونه راوړي دي که نه، قرآن شریف آیتونه هم راوړي دي. نو ظاهره ده چې مولا چې کوم څه لیکي هغې کې به د الله او د الله د رسول نوم وي، یا کې به قرآن، یا کې به حدیث وي. وایي که چېرته دا پکې نه وی نو ما به ویلی چې امام محمد صاحب دا واضع د علم دی، دا د علم واضع دی، یعنی وضع د دې تخلیق یې کړی دی. تخلیق زه هغه شرعي معنا به یې نه اخلم چې هغه د الله صفت دی، یعنی دې ایجاد یې کړی دی. وان الله تعالی عین جهت اصابت الجواب فی رأیه، او الله معین کړی دی هغه جهت د اصابت د جواب په رأی د چا کې، د امام محمد صاحب کې. صدق الله العظیم وفوق کل ذی علم علیم. خو هسې ښه خو به دا وه چې د امام اوزاعي غوسه شوی وی که نه، چې زه دې نه بهتر لیکم. نو بس هغه د هغې تصویب وکړو، په ارام کېناسته. ثم امر محمد، به امام محمد صاحب حکم وکړو ان یکتب فی 60 دفترا، چې دا په 60 جلده کې ولیکئ. وان یحمل على عجلة الى باب الخلیفة، او هغه وخت کې چې کوم هلکه دا لفظ ګورې اکثر خلک عجلت وایي، دا عجلت صحیح نه دی، عجلت دی. ښه ما هم ډېر ځل عجلت ته ویلی دی. اصل کې دا که نه چې موږ عجم یو، عرب نه یو. په یو جمله باندې تا به یو ټکی ویلی او د زر ځل نه به دې زیات ویلی، او بالکل به پې کلیر کټ پوهېږي، هېڅ به درته پکې ابهام نه وي. اعراب به هم پېژنې، د هغې بنا، اعراب، وجه د بنا، وجه د اعراب، ټول احکام به درته معلوم وي. خو چې کله خبرې کوې ستا نه پکې غلطي به کېږي. د هغې وجه دا ده چې زموږ ماحول خو دا نه دی، د عربۍ نه دی که نه، ماحول د عربۍ نه دی. ولې به کېږي؟ د بې علمۍ د وجې نه، د بې التفاتۍ د وجې نه، عدم توجه د وجې نه، عدم توجه د وجې نه. نو دا عجلت مشهور دی، خلک عجلت عجلت وایي، عجلت غلط دی. عجلت الى باب الخلیفة، او بعضې کسان خو عربي خپله ژبه کې وایي، عربي وایي خو خپله ژبه کې وایي. نو فاعجبه ذلك وعده من مفاخر زمانه، فاعجبه ذلك، نو هغه دا حسین وګاڼه، لازمي معنا. وعده من مفاخر زمانه، او ویش ماره دا د خپلې زمانې د مفاخرونه. شکر دی زما زمانه کې هم داسې عالمان شته. پوهېږئ تاسو چې ستا په وخت کې یو ښه عالم موجود دی، نو دا هم ستا یو فضیلت دی که نه. اچھا جی. وفي شرح الاشباح للبیری، شرح د اشباح کې د بیری د اشباح باندې شرح لیکلی ده. قال علماؤنا،
هغه لیکي چې زموږ علما ویلي دي اذا كانت الواقعة مختلفة فيها، کله چې یو واقعه مختلف فيها وي، یو واقعه څه وي مختلفة فيها وي، یو مسله کې اختلاف وي، څه وي اختلاف وي د علماو، نو فالافضل والمختار للمجتهد، دا یو اصل ذکر کوي، خدای یو قانون ذکر کوي چې افضل او مختار د پاره د مجتهد دا دی ان ينظر بالدلائل، چې هغه کې نظر په دلیل باندې وکړي، دلیل سره چې د کې کم قول راجح دی، کم قول مرجوح دی، کم جایز دی، کم ناجایز دی. وینظر الى الراجح عنده، چې کم راجح وي نو هغې باندې عمل وکړي. والمقلد او مقلد د پاره افضل څه دي، والمقلدی دی دا للمجتهدی باندې عاطف، والمختار للمقلدی. یأخذ بالتصنیف الاخیر، اوس د یو عالم دی دغه کتابونه دي، وروستنی کتاب کې قول د مخکنی کتاب د قول نه مختلف دی، مصنف یو دی، نو مخکنی کتاب باندې به عمل کې که وروستنی باندې به عمل کې، ځکه کېدای شي هغې باندې پوه شوي دا خبره مې عادت ته کړې دا درسته نه ده، نو اوس داسې کوم. والمقلد یأخذ بالتصنیف الاخیر وهو السیر الکبیر، د امام محمد صاحب دا سیر کبیر دی، نو چې سیر کبیر رستنی دی او دې مطلب دی چې کوم اقوال دي نو دا څه دي، دا راجح دي. الا ان یختار المشایخ، مگر دا دی چې ان یختار المشایخ المتاخرون خلافه، ها چې کوم متاخرین مشایخ دي داغه خلاف قول مختار کی نو بیا خو اهل ترجیح لا اعتبار دی، نو فیجب العمل به، هغې باندې عمل واجب دی. دې ته به ګورئ دا قول د چا دی، ځکه قول د امام زفر صاحب او د حسن ابن زیاد دغه شیخینو مقابله کې خو کمزوری دی که نه، ځکه دا وایي ولو کان قول زفرین، اگر چې دغه قول د امام زفر صاحب وي. بس دی.